السلام علیکم. نن د سپریم کورټ بار اسوسییشن الیکشن دی او د دې الیکشن په دې موقع باندې ډیر زیات اهمیت دی ځکه چې 26وی آئینی ترمیم پاس شوی دی کم چې د عدلیې په اختیاراتو باندې ډیر غټه حمله ده. د دې نه پس به بیا آئینی کوډ جوړیږي او هغې دپاره جوډیشل کمیشن کې بجی. نو په جوډیشل کمیشن کې یو ممبر د سپریم کورټ بار اسوسییشن وي. په سپریم کورټ بار په الیکشن کې همیشه دوه ګروپونه، یو ته انډیپندنٹ ګروپ وي او یو ته پروګریسیو ګروپ وي. انډیپندنٹ ګروپ چې دی دا د انساني حقوق علمبرداره او د فرسوده نظام خلاف جدوجہد کولو والا آسما جهانگیر ده. آسما جهانگیر 30-40 سال مخکې چې سوشل میډیا نه وه نو خلکو صرف پروپیګانډا به وه یو طرفه، نو په هغې باندې زمونږ د اسټیبلیشمنټ او طاقتورو خلکو چې کله به هغې سوال وکړو چې بای دا ملک د ډیکټیټرانو د لاسه غرق دی، نو دوی به په الزام لګو چې دا د هندوستان ایجنټه ده او د یهودیانو ایجنټه ده او د امریکې ایجنټه ده. مونږ له به ما له به پرسنل ډېره غوسه راتله او اسما جهانګیر به مې ډېره بدې شوه. اوس راته پته ولګېده چې هغه خو بالکل صحیح وه، مسله خو بل طرف ته ده او هغې به د جرنیلانو ته ډفرز وي. نو مونږ له پې ډېره غوسه راتله، مونږ خو ټول محب وطن ګڼو، خو اوس راته اندازه وشوه چې اسما جهانګیر صحیح وه او مونږ څومره سادهګانو. خو بدقسمتي څه وشوه، اوس د اسما جهانګیر ګروپ چې دی د هغې موجوده صدر چې دی احسن بون دی او بل نماینده دی وزیر قانون اعظم نذیر تارړ، او دوی دواړه اوس هغه د اسما جهانګیر جدوجہد ټوټل ختم کو او د طاقتورو خلکو او د اسټیبلیشمنټ په غیږ کې ناست دي. او دا دې الیکشن ډیر اهمیت په دې چې هغوی ته وایي چې مونږ پیسې راکړئ چې مونږ د وکیلانو ترقیاتي کارونه وکړو چې دا الیکشن وګټو. نو په سپریم جوډیشل کونسل کې چې بیا د سپریم کورټ بار اسوسییشن کم نمایندهی ابه د حکومت مرګستیا کې او هغوی ته په حق کې ووټ اچوي. او اوس هغوی چې ورته وایي وکیلانو ته چې آئین ماین پرېږدی، تاسو لا چې کم پلاټونه موږ درکړي هغوی د ډي ایچ ای سره یو جاینټ وینچر وکړو او ډي ایچ ای به ولا هغه پلاټونه وکیلانو لا ډیولپ کوي. بل طرف ته پروګریسیو ګروپ دی، د هغې مشر چې دی حامد خان دی. دا ټوټل ووټونه چې دي نو دا 4021 ووټونه دي او د اسما جهانګیر ګروپ د طرفه میا رؤوف عطا ولاړ دی او د دغه طرفه منیر کاکړ ولاړ دی د حامد خان ګروپ د طرفه. په دې کې د لاهور وکیلان مرکزی کردار ادا کوي ځکه چې ټول نسیوا تعداد پکې په هغې کې دی. نو که چېرې نن د حامد خان ګروپ وګټي نو په جوډیشل کمیشن کې به بیا د حکومت نه سیوا د دې اپوزیشن ججانو چې کم د آئین او قانون سره ولاړ دي، منصور علي شاه، منیب اختر، د دوی اکثریت شي، نو بیا به حکومت منمانی نشي کولی او هغه آئینی عدالتونه چې جوړوي چې خپل دا فراډ پټ کړي، خپل دا فراډ الیکشن او دا ټول کارونه پې پټ کړي. ځکه د دې الیکشن نن ډېره اهمیت دی. 15 سار نه شروع شوی او 15 بجو پورې به دا الیکشن رواني. 15 بجې چې ریزلټ راشي پته به لګي چې څوک به ګټي. خو که اسما جهانګیر ګروپ وګټو نو د حکومت لاس به ډېر مضبوط شي او که حامد خان ګروپ وګټو نو د دې نورو آئین پسند ججانو لاس به ډېر مضبوط شي. امید لرم چې تاسو به د سپریم کورټ بار د الیکشن په اهمیت پوه شوي. کو مو ویډیو خوښ شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.